زما په خیال باندې پاکستان کې او افغانستان کې د اپیلیپسي یا د مرګي مریضان ډیر زیات دي، خو هغه خلک اکثر خطرناک ډیر زیات خطرناک بدی کی چې خپلم نه پوریږي، کله څوک ورته بوټان رخلی پوزي ته ورنږدې کوي. خو زه درته نن ډېرې اسانې طریقې ښایم چې تاسو کله هم ستاسو د مخې څوک راوغورځي، د انسان زړه په دې پې خفه کېږي چې څومره هم د مرګي بیماران دي چې کله راوغورځي نو ته به دا وایي چې بس مړ شو دا انسان، خو حالانکې داسې بالکل هم نه وي. خپل هم لږ څه زده کوئ، دا ستاسو په ښه راځي. که ته ډاکټر یې او که نه هېڅ خبره هم نه دی. منیجمنټ یو طریقه دی چې کله هم څوک راوغورځي نو ستا د مخې څه به پې کوو. اپیلیپسي باندې دې نه مخکې مې یو ویډیو جوړه کړې وه چې اپیلیپسي د څه شی لګېږي، څنګه د دې وجوهات څه شی دي. هغه که چا هم نه وي لیدلي هغه تاسو لیدلی شئ. خو د اپیلیپسي مریضان چې کله هم راوغورځي دا ولې څو کارونه دي هغه بالکل هم مه کوئ. کم کارونه نه وي کول پکار، لکه جورابې پوزې ته ورنږدې کول، بوټان ورنږدې کول، پوزه پې بندول، هغې باندې اوبه اچول، هغې باندې ساه بندول. یا اکثر داسې خلک دي چې هغه کله هم اپیلیپسي مریضان چې کله راوغورځي خپله ژبه غاښونو کې ونیسي. نو دا غاښونه اکثر خلک کوشش کوي ورمنډي، نو دا یو غاښونه چې دا ژبه چې کوم دی دا اکثر حلق هم ځي، نو د دې د وجې بیا انسان ډیت هم کېدلی شي. دا څیزونه بالکل هم مه کوئ. کله چې څوک راپرېوتو امید ساتم چې دا ویډیو چا مولید هغه ته د اپیلیپسي مریض هینډل کول ډېر اسان دي. چې کله هم پوهېږئ چې یو مریض راپرېوتو د اپیلیپسي مریض دی، تپوس ته وکړئ څه شی دی اپیلیپسي د مرګي مریض دی، ټیک دی. هغه ځای کې چکو وي، تیره شوی وي، داسې شی چې ځان ورسره خوږوي، اور وي، چت باندې وي، غورځي هغه ځای نه رادې خوا کوي، یو سیف ځای ته چې کله راولئ که نه نو هغه نه پس هېڅ هم ورته مه وایئ. چې کله جټکې ختمې شوې لاسونو کې نیول، اکثر خلک د اپیلیپسي مریضان ما لیدلي دي چې هغه دا شولډر جوینټ کوم دی دا یې وتلی وي، ډسلوکیټ شوی وي، د دې د وجې خلکو نیولی وي ډېر ټینګ. پرېږدئ، هېڅ خبره نه دی. دا درونه واله تر 7 منټو پورې دا اکثر وي، هېڅ خبره نه دی. چې کله جټکې ختمې شوې په یو طرف باندې کوي، بس دا د دې منیجمنټ دی، دا د دې طریقه دی. دې نه زیات هېڅ هم نه وي پکار، نه دې ته خفګان پکار دی. دې نه پس انسان بالکل ټیک ټاک وي. مهرباني.